السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننی ویډیو زمونږه د محبت په باره کې ده. دا خبره در سره د زړه نه شیر کوم، د زړه نه. ان ربک هو القوی العزیز. د دې ختم دی دا چې څوک کې الله جل شانه دغه انسان د چا سره چې مینه د چا سره چې محبت هغه به ان شاء الله د باقاعده ملاویږي. دا ډیره ازموده وظیفه ده. ما به د مرګرو سره هم شیر کوم او په نن زمانه کې په یو څو ورځې کې خو دومره خلکو ما ته کال وکړل، دونه خلکو ما ته میسج نه وکړ چې قاری صاحب ما ته داسې بهترینه وظیفه وښایه چې زه هغه کوم چې ما ته هغه خپل کار زما چې کم حاجت دی، زما چې کم ضرورت دی چې هغه ما ته ملاویږي. نو ډیرو ملګرو مونږ ته وکړه. ان شاء الله زه به درته یو داسې وظیفه ښیم، یو داسې مجربه او داسې قوي وظیفه به درته ښیم چې ان شاء الله د الله په حکم سره چې ستا څه قسم حاجت وي او دغه شان د رشتې په باره کې ان شاء الله داسې عمل دی دا کنه دا داسې ختم دی چې هغه به ستا په مینه کې مکمل پاگل وي. ستا نه بغیر به هغه زندګي حتی به زندګي تیرول ډېر ګران وي. دا قرآني عمل دی. ان شاء الله ډېره فایده به مو کېږي. د هغې نه مخکې در سره دوه خبرې کول غواړم. یو خدا چې د خپلو منځونو پابندي کوي جي. کله چې یو انسان منځ کوي که نه دی د الله دی، او کله چې یو انسان منځ کوي که نه او د الله حکم مني بس دا د الله دی او الله د ده دی. نو بیا چې ان شاء الله د الله نه څه سوال کې الله به دې قبلې. ولې دا د الله حکم مني، د الله حکم او د نبی رسول الله مبارکې طریقې مني، نو الله جل شانه به ستا زړه ته ګوري، ستا په زړه باندې به فیصلې الله جل شانه په اسمانونو باندې کوي. نو ان شاء الله د منځ اهتمام کو. صحیح ده جی. دویم نمبر خبره دا ده د دې وظیفې اجازت په هغه چاته اول با یو پیر الحمد او درې پیرې قل هو الله احد یعنی سوره اخلاص دا به وي او دا به بخي بیا. نو ان شاء الله د دې نه بعد به دته دغه وظیفې اجازت اول با یو پیر الحمد درې پیر قل هو دا به وي او شفقې با موږ طرف ته به را بخي. ان شاء الله بعد کې به د دې اجازت هغه تاسو ته وي. اوس په دا عمل څنګه کې د دې طریقه څه ده نو هغه درته په دې ویډیو کې خیم. خو دا ویډیو را سره پوره ګورئ او موږ سره شریک اوسئ. ان شاء الله ډیره پیدا بکیږي تاسو ته. پرون هم یو کس کالو کو قاری صاحب ما ډیر وخت مینه وکړه، ډیر وخت مې محبت وکړو، خو اوس دها د جنې کور والا نه رضا کیږي یا داسې کسان وي هغه چې زمون کور والا نه رضا کیږي. نن سبا دا معامله ډیره زیاته عام ده. هغه داسې چې دوی مینه محبت خپل منځ کې کوي، خو چې کله کور ته خبره واوري مشرانو ته خبره لاړه شي نو بیا پای کې ټسله شي. کله د جنې طرف نه مني، کله د الګ طرف نه مني. د دې لپاره هم درته یو بهترین او آسان عمل دی. هغه خو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا به 70,000 یعنی او یا زره پیرې به د دې ختم کوي. بیا به ځان ته دعا کوي ان شاء الله دغه مسله به ختمېږي. صحیح ده جی. او دویم دغه کوم عمل چې ما تاسو ته وښودو، دا کومه وظیفه چې ما تاسو ته وښوده دا د مازدیګر د لمونځ نه بعد هم کولی شي، د سحر د لمونځ نه بعد او د ماسخوتن د لمونځ نه بعد هم کولی شي. په دې دریو ټایمونو کې به کې خو دا به څنګه کې مخکې وروستو به د درې پیرې درود شریف ووایې او بعد کې به 313 مرتبه دغه ووایې ان ربک هو القوی العزیز. دغه به ووایې 313 مرتبه او د هغې نه بعد به بیا درود شریف درې پیرې ووایې. بیا به ځان ته دعا وکړي. دا عمل یو هفته وکړه ان شاء الله. دا عمل د یوې ورځې دی، یو ورځ وکړه ان شاء الله په ګارانټۍ سره د الله په حکم سره او د الله په ارادې د الله په حکم سره ان شاء الله چې ستا دغه کار به کېږي. خو د یو هفتې پورې به دا عمل کې دا به پرېږدی نه. ان شاء الله ډېره پیدا به ستاسو کېږي. دا ویډیو چې چا کتلي د چا خوښه شوي هغوی خدمت کې دا عرض ده چې مخکې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام. ډېره مهرباني. الله مراته خوشحال ساته.